السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دوستانو ملګرو د خوبونو د تعبیر سلسله روانه ده. یو انسان تپوس کوي چې په خوب کې چرګ لیدل د دې به څه تعبیر وي. ګرانو دوستانو، په خوب کې چرګ لیدل یا اخیستل، چرګې اخیستل چې دا خادم حاصلولو دلیل دی. ډېرې چرګې چې دي دا مشرانه یا ډیر مال او دولت ملاویدو اشاره ده، او د چرګې غوښه خوړل چې دا د خادمانو نه د مال حاصلېدو نشانی ده. او چرګه حلالول دا په کور کې د زوی یا د خادم د زوی چې تاسو نوکر وي د هغه مصیبت طرف ته اشاره ده. او د چرګې ووی چې دا په کور کې د جنې پیدایش تعبیر دی یا خادمان نه د مال حاصلېدو اشاره ده. په کور کې د چرګو اوازونه چې دي دا ناخوشګوار یو ناشنا یا مصیبت والا خبرې پیښېدو نشانی ده. رب العالمین د مونږ تاسو له خوشحالیانې راکړي. چرګه لکه څرنګه په ژوندونو باندې ډېرې فایدې لري، داسې په خوب کې که ته ووینم په ویښه باندې لکه څنګه فایدې ډېرې دي، داسې په خوب کې چې ته ووینم نو فواید ډېر زیات شته. او حقیقتا دا دی ځکه چې مال دولت هم دی او ښهوالی هم دی او مشران هم دو سرداري هم دو، خو په دې خوب کې حلاله ذبحه دا هسې داسې ښه نه دي. دا هسې بدیت د بدوالي د دې نشاني ده. او ښه حالت ښهوالی دا هم د چرګو سره ساتي، خو حلاله بیا ټیک نه و. چرګ حلالی، چرګوړی حلالی، غوا حلالی، غوایه حلالی، دا ناخوشګواره واقع پیښیږي. په داسې حالت کې بیا سړی په کار دی چې ذهني طور تیار وي. خوبونه هم د رب العالمین د طرف نه دي، کله کله زیری شي، کله کله د خفګان نښه شي. بس الله تعالی د مونږ تاسو په حال باندې رحم وکړي. څه قسمه خوب چې انسان وویني خامخا تعبیر وي، خو په شرط دی چې دی داسې ورېځې ونه ویني، داسې